اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. سورة النساء 173 نمبر آیت. فأما الذين آمنوا هر کسان چې ایمان راوړي وعملوا الصالحات وعمل کوي نیک عمل هغه ته ویل کېږي چې کوم د شریعت موافقي او چې کوم د شریعت مخالف نه هغه ته منکر ویل کېږي. فیوفیهم نو پورا به ورکړي دوی ته اجورهم بدلې د دوی. دې ذکر کې د جنتي خلکو دپاره دوه صفتونه ذکر شو چې یو ایمان دی، تفصیلي ایمان، الله تعالی ذات باندې ایمان لرل، د هغې په صفاتو باندې ایمان لرل، او دویم عمل صالح دی، د شریعت موافق عمل دی. دا زموږ د اهل سنت والجماعت عقیده ده چې سړی جنت حاصلوي نو د هغې دپاره ایمان او عمل دواړه شرط دي، دواړه ضروري دي. بیا د اعمالو د قبلېدلو دپاره ایمان شرط دی، د ایمان نه بغیر نیک عمل هم نه قبلېږي، د دې څه حیثیت نه وي. او دغه شان ده کې یوازې ایمان دا د جنت دپاره کافي کېږي هم نه. دا درې واړه خبرې چې راواخلي د دین د ډېرو باطلو فرقو تردید هم معلومیږي. یو فرقه داسې ده چې هغې ته مرجئه وایي، هغه وایي یوازې ایمان کافي دی، عمل ته ضرورت نشته. د دې عوامل الصالحات نه معلومیږي دا چې دغه فرقه هم په باطله باندې ده. ځینې خلک وایي چې صالح عمل کافي کېږي ایمان نه بغیر. دلته کې اول ایمان ذکر کړی د دې نه معلومیږي دا چې دا عقیده هم په باطله باندې ده. دې منځ کې بل اهم او ضروري مسله دا ده، عمل صالح هغه عمل ته ویل کېږي چې کوم د شریعت موافق. په دې کې عبادات، اخلاق، انساني همدردي، عقاید دا ټول پکې شامل دي. نو د ملحدینو د اسلام د دشمنانو یو بل دعوه چې هغوی وایي چې اصل شی چې کوم دی نه هغه انسانیت دی، وایي انسانیت مخکې دی او مذهب وایي د هغې نه وروسته دی، مذهب یې وروسته راغلی دی، اصل شی به انسانیت دی. بیا د دې د انسانیت تشریح څنګه کوي؟ نو بس دغه د فحاشۍ او د بېدینۍ او د بېغیرتۍ تشریح دوی په انسانیت سره کوي. او د انسانیت ټکي کې دوی ثابتوي چې اسلامي حدودات، شرعي احکام، اسلامي نظام دې ته ضرورت نشته، ځکه چې اصل شی انسانیت دی. انسانیت خیال ساته که چې کافر دی کار سوچ دی. دا انسانیت چې دوی کوم ټکی استعمالوي اصل کې د انسانیت دا د عملو الصالحات مصداق. شریعت موافق عمل چې کوم دی نه په دې کې د انساني همدردي هم شامله ده او په دې کې د الله تعالی حقونه هم شامل دي. کله چې انساني همدردي، حقوق العباد او حقوق الله چې دواړه راجمع کړي د عمل الصالحات دي. په دغه کې د انسان همدردي په خپله باندې شامله شوه، انساني همدردي پکې په خپله باندې راغله. دویمه خبره دا ده چې قرآن آیاتونو نه معلومیږي دا چې د انسان او د پیري د پیدایش مقصد دا و چې د الله بندګي به کوي. او قرآن ځای په ځای باندې وایي چې که تاسو دا کار پرېږدئ نو تاسو به لرې کړم، تاسو به ځای به بل قوم راولم چې هغه به ټیک د الله بندګي کوي او مخالفت به نه کوي. د دې نه معلومیږي دا چې هغه دعوه چې رنګ یې ښه معلومیږي خو اصل کې دا د کفري دلایل دي، کفري شیطاني وسوسې دي چې اصل شی انسانیت دی، مذهب وروسته دی، او بیا ملاکت او ملا پورته دا کفري عقیدې دي، کفري دعوې دي، بل انسان کافر کېږي. د انسان د ژوند مقصد دا ده چې وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. بیا د انسانیت تشریح هغه ده چې کوم شریعت کړي الله تعالی کړي، هغه نه چې یو کافر او ګمراه کړي، هغه نه. الله وایي فیوفیهم اجورهم ویزیدهم من فضله. پورا به ورکړي چې دوی ته اجورهم، پورا به ورکړي دوی ته اجورهم بدلې د دوی د عملونو پورا بدلې به ته میلاو شي. ویزیدهم من فضله او زیاتوالی به وکړي الله تعالی د خپل فضل نه. دوی چې کوم د اعمالو بدله ده د هغې نه علاوه سیواسیز به وله ورکړي. هغه سیواسیز چې کوم دی زیاتې نعمتونه دي، دیدار الهي د الله تعالی لیدل دي، داسې نورې خبرې دي چې دا د انسان د عمل نه ورخ و علاوه څیز ده چې الله تعالی به انسان له جنت کې ورکوي. نو دا بشارت شو د خلکو دپاره چې کوم ایمان هم لري او اعمال د شریعت موافق دي.
واما الذين استنكفوا هغه کسان چې ځان عیب ګڼي یا ځان لوی ګڼي د عبادت الله تعالی نه، واستكبروا او لوی کوي، فيعذبهم استنکاف چې کوم دا پیغور او عیب ګڼل ته ویل کېږي. نو هغه کسان چې په شریعت باندې عمل کول ځان د پاره عیب ګڼي، ګیره باندې بد ښکاري، په نیکو اعمالو بد ښکاري، په اسلامي خبرو باندې بد ښکاري، دغه شان د کې شرعي نظام باندې بد ښکاري چې یاره پلانکې بسوي او ډینګي بسوي. چې کوم سړی په شریعت باندې ته ځان بد ښکاري، عیب یې ګڼي، پیغور یې ګڼي، واستكبروا ځان لوی ګڼي، فيعذبهم عذابا الیما الله به عذاب ورکړي دوی لره عذاب علیم دردناک، ولا یجدون لهم من دون الله ولیا ولا نصيرا دی و بیا نه مونږ د خپل ځان لپاره بغیر د الله تعالی نه ولیا دوست ولا نصيرا ان مددگار. چې په اسلام باندې عمل کول ځان لپاره عیب ګڼلې دي نو نه به دوست را پیدا شي او نه به امدادي را پیدا شي د الله تعالی د عذاب نه چې خلاص کړي دسی به ونه شي. یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم ای خلقو یقین راغلی تاسو ته برهان دلیل من ربکم طرف در تاسو نه. برهان هغه دلیل ته ویل کېږي چې هغه یقیني او قطعي دلیل د شک په څه گنجائش نه او داسې دلیل چې مقابله کې کوم مخالفین چې هغه بخي مغلوب شي او تا ته غلبه درکړي دې ته برهان وایي. دې ځکه کې د برهان نه څوک مراد دی. اکثر مفسرین رائے دا چې د برهان نه مراد نبی علیہ السلام دی. او په دې کې د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ یو قول هم تایید کړي، هغه وایي چې نبی علیہ السلام ته الله تعالی برهان دلیل ورته وایي. په دې بنیاد باندې چې نبی علیہ السلام نه کم الله تعالی کوم اخلاق ورکړیو، کم قوت ورکړیو، کم معجزې ورکړې وي، نو هغه په خپل باندې مستقید څه ورکړي. نبی علیہ السلام په خپل باندې اسلام د لپاره یو دلیل، په خپل باندې دلیل، نو ځکه دې ته دلیل وایو. نو یقینا راغل تاسو دلیل یعنی نبی علیہ السلام من ربکم طرف در تاسو نه. وانزلنا الیکم نورا مبینا او موږ نازل کړي تاسو ته نورن رڼا مبینا ښکارا. د رڼا نه مراد قران دی، نور د قران صفت. نو قران چې کله قرآنی تعلیمات باندې عمل وشي نو تا ته به حق او باطل بیخي واضح شي، جایز او ناجایز به تخکارا او پیژني. بیا د گمراه خلکو د شیطان نو وسوسونه مت بیخي بچ پاتې شي، بیا به لارې کې دی نشي. نو په دغه اعتبار سره نور قرآن صفت دا نور دی، د یو قسم له تشبیه ده چې څنګه په تیاره کې ته رڼا پیدا کړي باغې باندې خپل هدف ته رسیدې شي او بې لارې کېدی نشي، غورځېدی نشي. دغه شان چې په دنیاوي ژوند کې هم د قرآني تعلیماتو باندې عمل شروع کړي نو ته خرابېدی نشي، ته به خامخا کامیابي منزل ته رسېږي. نو په دغه اعتبار سره قرآن ته نور وایو. فاما الذين امنوا بالله واعتصموا به نو هر هغه کسان چې هغه ایمان راوړل په الله تعالی باندې، واعتصموا او منګولې لګولې به په دې قرآن باندې، فسيدخلهم فی رحمت زد چې الله به داخل کړي لره خپل رحمت کې. رحمت نه دلته کې مراد جنت، الله تعالی به جنت داخلي منه چې د الله تعالی طرف نه دا مقرر شوی دی. وفضل په خپل مهرباني کې رحمت نه مراد جنت شو او د فضل نه مراد هغه زیاتی ثوابونه شو، زیاتی اجرونه شو چې د عمل نه به علاوه الله تعالی د انسان لور کوي. ويهديهم الیه صراطا مستقیما او خایب الله تعالی دوی ته الیه خپل ځان طرف ته صراطا مستقیما لار سما او د دې حکم تعلق دنیا سره دی. یعنی مطلب دا چې د ایمان نورسته چې کله د قرآن باندې منګولې ولګي نو یو پیدا شي الله تعالی به جنت ته داخل کړي د مرګ نورسته. دویم زیاتی ثوابونه او اجرونه به هم درکړي. او دریمه فائدې دا ده چې کله د قرآن منګولې ولګول زه په قرآني تعلیماتو باندې عمل کوم د بل چا بناورم، د مخالفینو خلکو بناورم، صرف قرآن چې سوي باغې باندې بغلاره باندې بتکم نو په دې ټیم کې به الله تعالی ته داسې لاره وښیي چې هغه صرف الله تعالی د رضا حاصلول ته بتلي، یعنی الله تعالی رضا په حاصل شي. نو قرآني تعلیماتو باندې الله تعالی طرف ته لاره ده، الله تعالی رضا په حاصلېږي. او په نور لارو باندې تک د الله تعالی نه بې لارې کېدل ګمراه کېدل دي او غر کېدل دي. یستفتونک تپوس کې ستانه ای پیغمبره، استفتاء د مسلې تپوس کو ورته ویل کېږي. قل الله یفتیکم فی الکلالة ورته ووایه چې الله تعالی یفتیکم جواب درکوي تاسو ته فی الکلالة په باره د کلاله سړي کې. سورۃ النساء په اولني سر کې د کلاله باس تر شوی دی. کلاله هغه سړي ته ویل کېږي د میراث په حساب کې هغه چاته ویل کېږي چې د هغې اولاد نه وي او د دې سره پلار یې هم نه وي، پلار یې هم پات شوی، بچی هم نه وي
نو د میراث په اصطلاح کې ته کلاله ویل کېږي. هلته دا مسله تېره شوې وه، خو هلته به جدا انداز باندې تېره شوې وه. هلته کې دا مسله وه چې کله سړی مړ شوی دی، اولاد یې هم نشته دی، پلار یې هم نشته دی، د دې خور یا ورور شته دی، خو داسې خور او ورور یې دي چې هغه اخیافي دي، د مور نه دي خو د پلار نه دي. هلته د هغې جواب تېر شوی دی چې په شپږمه حصه کې به دوی حصه اخلي، شپږمه حصه کې به شریک کېږي. دې ځای کې دغه مسله ذکر کېږي په بل انداز باندې چې کلاله سړی وفات شوی دی، بچي هم نشته دی، پلار یې هم نشته دی، خو د دې سړي چې کوم د دې سړي دپاره خویندې شته دی، خور یې ده، ورور یې دی، یا ډیر دي، د یو نه ډیر دي، خو دغه اعیاني دي، علاتي دي، یعنې دوی خپل وروڼه دي، او یا د مور یې هم دي، د پلار یې هم دي، یا د پلار او د مور نه دي خو یوازې د پلار نه دي او د مور نه دي، یعنې د مور او پلار دواړو شریک نه دي خو یوازې په پلار کې شریک دي. نو چې کم پلار او مور کې دواړو کې شریک دي او داسې ورور وي، هغه ته عیني ویل کېږي، اعیاني جمع راځي. او چې کم یوازې د پلار نه وي، د مور نه نه وي، هغې ته علاتي ویل کېږي. چې کم صرف د مور نه شریکي، د پلار نه نه وي، هغې ته اخیافي ویل کېږي. نو په دې ځای کې د اعیاني او علاتي بحث دی چې د مور او پلار د دواړو نه ورور دی، خور ده، یا د صرف د پلار نه ده، د هغې مسلې ذکر کېږي او د هغې مسلې صورت بدل دی، هغې جدا احکام دي. نو الله تعالی یفتیکم جواب ورکوي تاسو ته فی الکلالة چې باره د کلاله سړي کې ان امرؤ که یو سړی هلکه وفات شو، لیس له ولد چې د هغې دپاره بچي نه و، وله اخت او د هغې دپاره خور وه، فلها النصف نو د هغې خور دپاره یې نیم مال دی، ما په هغه څه کې ترکه چې د سړي پرېښودلی دی، وهو او دا سړی به یرثها میراث وړي د دې خور نه. یعنې دغه مسالې هغه الټه طرف راواله چې دغه داسې خور وفات شوله، داسې زنانه وفات شوله چې اولاد یې بلکل نشته دی، پلار یې هم نشته، کلاله زنانه ده او د دې کلاله زنانه ورور شته دی. نو اوس هغې دپاره وهو یرثها دغه ورور به میراث وړي د دې کلاله خور نه، ان لم یکن لها ولد که نه ور د زنانه دپاره اولادو، فان کانت اثنتین که دا کسان دوه، فلهم الثلثان د دوی دپاره دوه درېیمې دي، مما ترکه د هغې مال نه چې د کلاله پرېښودلی دی. د دې حاصل دا شو فان کانت اثنتین، یو سړی وفات شوی د کلاله د پلار هم نشته، اولاد هم نشته، او د دې نه وفات نه وروسته د دې سړي دوه خویندې دي، یوه نه ده دوه دي، مخکې د یوې ذکر وشو. اوس دې ځای کې موږ دا وایو چې دغه یوه نه دوه دي، فلهم الثلثان د دې دپاره به دوه درېیمې سي. دوه درېیمې داسې جوړېږي، د غونډ مال به شپږ حصې شي، په شپږو حصو کې دوه حصې دوه درېیمې جوړېږي، شپږ حصې کې درې جمع که هغې نه شپږ جوړ شو، اوس دغه درېیم نه یو حصه راواله، یوه درېیمه ترې راواله بېرته ترې رابېله کړه، نو په شپږو حصو کې دوه حصې شولې، دوه حصې به دو زنانو ته میلاو شي په شریکه باندې. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء، او که و دغه سړي یعنی کومه سړی چې وفات شوی دی یا کومه زنانه وفات شوې د کلاله چې اولاد یې نشته دی، پلار یې هم نشته دی، نو د دې ګڼ وروڼه هم دي او ګڼې خویندې هم دي، او دغه اخیافي نه دي بلکې اعیاني او علاتي دي. نو په دې ټایم کې به د دې د میراث په طریقه داسې فللذکر مثل حظ الانثیین، د پاره د نارینه په شان د دوه حصو د زنانه باندې. دا مسله اوس بل ځای کې ته بدله شوه. دا داسې شوه لکه څنګه چې د سړی وفات شي د هغې لوڼه او خویندې، لوڼ او زامن او دغه لوڼو زامنو ته میراث طریقه دا ده چې نارینه دپاره به ډبل حصه په نسبت د زنانه باندې. نو دغه حکم په دې ځای کې مثلا هغې دغه خویندو دپاره او دغه وروڼو دپاره دغه ترتیب دی چې هر نارینه به د دو زنانو برابر شي په دې کې، یعنې هغه حساب ته به واوړي چې کم د اولاد د میراث مسله وه هغه به دلته کې جاري شي. یبین الله لکم، الله تعالی بیانوي مسالې تاسو ته، ان تضلوا دې دپاره چې ګمراه نه شئ. دومره تفسیري مسایل له میراث داسې نور احکام ذکر کېږي، الله تعالی ځکه بیانوي ان تضلوا چې ګمراه نه شئ. نو کم کسان چې په دې مسایلو باندې عمل نه کوي هغه ګمراه خلک دي. والله بكل شيء علیم، او الله تعالی په هر څه باندې خبر دی.